د نای سکول باجوړ کالونی بایپاس روډ مردان کې د ماشومانو د سالانه نتیجو په بنیاد د انعاماتو ورکولو یوه ښایسته دستوره ترسره شوه چې پکې بې شمېره میندو او ماشومانو ګډون کړی و. ماشومانو په دغه ورځ ښکلې ښایسته رنګ په رنګ جامې اغوستې وې او ډېر زیات خوشحاله وو. په دې موقع د اقرا تحفظ تعلیم ارګنایزیشن صدر ښاغلي ګلنبي موسازی صاحب مشر میلمه و چا چې په خصوصي توګه د دې پروګرام دپاره د پېښور نه تشریف راوړی و. دوی سره انصار پبلک سکول پارهوتی مردان پرنسپل ښاغلی انجینیر محمد مدثر صاحب هم د میلمه په حیث پروګرام کې ګډون کړی و. ماشومانو په سټیج رنګ په رنګ پرفارمنسز وړاندې کړلو چې پکې تلاوت کلام پاک او نعت نه علاوه ټیبلوز، مزاحیه نظمونه، دعا، ویلکم سکټ او تقریرونه هم شامل وو. په ټیبلوز کې ماشومانو خپلو پلارانو ته، میندو ته او دغه شانتي د کام محافظو ته په ښه شان باندې خراج تحسین وړاندې کړ. د سکول پرنسپل امجد حسین دیار صاحب په خپلو خبرو کې ووی چې مونږ په کم فیس کې ستاسو ماشومانو ته ښه تعلیم او تربیت ورکوو او دغه سره سره د ماشوم دپاره د میندو او استادانو په اهمیت باندې هم رڼا واچوله. نن زموږ دپاره درې ورځې دي. یوم پاکستان، بل هغه چې دی انول ډے ده د نای سکول سیسټم، او دریم زموږ دپاره مدر ډے ده، د میندو ورځ ده. اکثر ماته خلک وایي ته خو چېرته د پلارانو پروګرامونو که 12 کاله وشو او ټول د میندو پروګرام ته کېږه. نو ما ورته وتیم تاسو د میندو د کردار نه خبر نه. په ایجوکیشن کې د بچي په یو مقام ته رسولو کې د پلار کردار د سره شته نه. د پلار ذمواري خو څه دی چې بس دی به پیس پیدا کوي، دی به جامې پیدا کوي، دی به خوراک پیدا کوي. دا تربیت خدای پاک ایښې ستاسو په غېږه کې دی. د انسان نه انسان جوړول دا ستاسو په دې غېږه کې الله پاک ایښې دی. د دستورې په آخر کې د ګلنبي موسازی صاحب او انجینیر محمد مدثر صاحب په لاسو ماشومانو ته په ښه کارکردګۍ سرټیفیکیټس او شیلډونه ورکړی شو او ګلنبي موسازی صاحب د استادانو او پرنسپل صاحب ته په دومره لږ وخت کې دومره ښایسته پروګرام راټولولو مبارکي وړاندې کړه او ټیچرانو دپاره یې د انعام ورکولو اعلان هم وکړو. نوید بهزاد، مردان نیوز، PK.